نن یورپ سوی وی اسلام شریعت ښځو سره ظلم کوي. ښځه به دننه د خاوند جامې مصري کوي او ډوډۍ به م وله پخوي او د ښځو حق لاړ او برباد شوما. ډېر بېوقوفان یې تاسو. ښځه چې واده شوي نی نو په کور کې د چا خدمت کوي؟ د پلار او درونو. رښتیا ووایه په جبر او په زور یې کوي که په مینه یې کوي؟ په محبت. دې کې سب حق تلفي ده. دا خدای انسان فطرت هم دا تقاضا کوي. هغه پلار وله جامې راوړي، پلار ماشومه لویه کړه او پې خوشحالېږي چې د پلار کمیس یې ګونجې وي، بابا دا جامې دې ګونجې وي دا اسري کوم. پې خوشحالېږي چې ولې اسري کوي. او چې ضرور جامې یې خیرنې لالا جي صبر، دا جامې دې خیرنې دي بار به خلک څه وایي دا بله جوړوه. اخو په خوشحالۍ کوي. که د رور خدمت کوي، که د پلار خدمت کوي، که د مور خدمت کوي، په خوشحالۍ کوي. دا جینۍ به سبا مور کېږي، د دې به خدمت نه کوي. دا خو په زور پې نه کوي. او چې بیا کله واده شوه او د خاوند خدمت کوي نو په خوشحالۍ کوي. ولې هر څه وله خاوند وړي، کور وله خاوند جوړ کړي، مهر خاوند ورکوي. او که د بچو خدمت کوي په خدای په خوشحالۍ کوي. د کور نه خاوند وځي جامې خیرنې مونږ باندې شرمېږو. نه پاکې دي که نه ښځې؟ نه مونږ باندې شرمېږو. خلک وایي چې دا څه پودړه ښځی ده، هله دا جوړه بدله کړه. هوښیاره ښځه دې ته دا قمقله ښه دی چې ښځې ته جامې ور وغورځوي سره د دغه نه چې دا پکې پرتوغا خچوه، دا لیسري کوه. شته پکې داسې منجوڼیاګان هم شته. بده خبره ده خو یو خبره مې خولې لره. یو حضرت په لار روان و، زمونږ د دې بیټک مخې ته تېرېده. نو هغه چې مې ورته وکتل اوس پټکې والی دی او د پرتوګ نه یې پټکې والی دی. دا پرتوغاښې دا شملې په دی لاندې ځوړن. ما ول اواز ورکړ مې له دلته راشه. چې راغی امامتی له غریب روان، چې راغی دلته مې دغه دې پټکې دې کوس که څه بلا ده. چې ویې کتل وایي دا خدای غرق او تباه که. وایي دی راته کېښود چې پټکې ووه. وایي زما اړو خیال نو خدایه. وایي زم په منډه ومه د مانځه اړو خیال مې نو چې دا پرتوګ دی. نو ګورې مذاق سر دی دغه ته وایم دې ملګرو ته مې ښځو سره به نه ټرته، که ښځو سره ټرت نو دغه ټرت به درنه وباسي. سبا به دې د پرتوګ نه پټکې والي خپل لار به روان. نو دا ګناه ده زما. د خاوند عزت پکې، احترام پکې، د خاوند قدر پکې. جامې وله ښکلې سري که په دې خو که تا وله نسري کړه جامې ورکړې، یا تا وله خیرنې جامې ورکړې، یا مثلا لستوڼی شلېدلی دی، ته خو ما دا خاوند سپک که، ته خو زه یاره نشم کولی، نرمي دې وکړه ځان سره. لیکن دا خاوند چې جنازې له جومات ته لاړ شي، رښتیا وایي د خاوند شرم دی که د ښځې شرم دی؟ دا د ښځې شرم. خلک وایي دا لا څنګه ښځه ده، دا څه پودړه ښځه ده، دا څه بیکاره ښځه ده، دا د خاوند د جامو دی. او دغه بیا خلک ځي په خپلو کورونو کې بیا خپلې ښځې ته وایي د پلانکي جامې خیرنې وي، د پلانکي جامې اسري نه وي، د پلانکي جامې لستوڼی شلېدلی. دا څه بېوقوفه ښځه ده، دا څه خره ښځه ده. خره یو لکۍ نشته او نوره پوره ده. نو ښځې له نه دي پکار چې خاوند درته ښه څیزونه راوړي، ښې جامې درته راوړي، هر څه راوړي. نو د خاوند په قدر کې څه دي؟ د خاوند احترام که ته وکړې نو دې کې خو ثواب دی د خدای بندې. ښه پې ښکارې چې ونه کړې نو بدې پې ښکارې. نو یورپ څه وایي؟ وایي دا په کور کې خدمت کوي. کور کې خو د خاوند خدمت کوي، پې فخر کوي. د خپلو زامنو خدمت کوي، پې فخر کوي. ښه ټیک شوه. تاسو ورسره څه لوبه وکړه، تاسو د کور نه بار وویستې. نو ایر هوسټس شوه، په جس کې نوکره شوه، د څو سورلو خدمت کوي. وایه اوس د 3,300 سورلو خدمت کوي. ډوډۍ وتېږدي، پیپسیان وله وړي، پاپیانې وله ورکوي، هغه څښاک خیرن لوښي ته لرکوي. نو په کور کې د خپلو بچو د 5-6 خدمت دا د ښځې سره ظلم. او په جس کې د 3,500 پردو سړو خدمت دا انصاف شو؟ بار دې ویستله په کالج کې د نوکر خیر د حیا سره څه بده نه ده. لیکن زه یورپ یادومه بار بنډه دې کړه. ښځه خو د عزت شی دی. ته د ښځې په مخ باندې مخ یې ښکاره کړی دی، ویښته دې ورته ښکاره کړي دي، خپې دې وله په بوټ باندې ښکاره کړي او کیړۍ دې ور اچولي. د خرید و فروغ څیزونه د ښځو په اندامونو کې او د ښځو وجود استعمالوي د پبلیسټي او د اشتهار دپاره. دا ته ښځې سره ظلم کوې، زیاتې کوې که ښه ورسره کوې؟ ښځې له پکار په کور کې دننه د خاوند قدر وکړي، د خاوند احترام وکړي. ښه مزېداره کور کې بالښته ډډه وا نیک بختې څه لږ ګرځې په نوکرو پسې.
که د حیا او د پردې کوي ګناه پکې نشته. ما درته وایي که ښځه ډاکټره شي او د زنانه و علاج کوي ښه خبره ده چې سړی د ښځو علاج کوي. د هغې نه ښه نه ده چې ښځه ډاکټره شي او د ښځو علاج وکړي. څه معنی نه دي. خو زه دا خبره کوم چې بعضې ضرورتونه وي بعضې ضرورتونه نه. نو ښځې له پکار دي په کور کې دننه د خاوند خپل قدر وکړي د خاوند خپل احترام وکړي. حتی په کور کې دننه به ښځه ګورې شریعت مسله ده ته وایم ډول به کوي ښکلې جامې به اچوي او خشته به ګرځي په کور کې دننه. ولې که د خاوند څه ضرورت راغی چې خاوند خوشحاله او ګورې شریعت دا هم وایي شامي کې شته که ښځه په کور کې دننه ځان نه ډولې کوي او پودړه ګرځي نو خاوند له حق شته چې ادب ورته وښیي. غزار هم ورکولی شي د عذاب به نه ورکوي خو د ادب په بنیاد ادب به ورته ښیي. دا نه چې به خاوند دی راننوځي او دی لاس ټول د سوټو او د ګن نه ډکې نیولې او د اسخا خپې یې نیولې او سخا جامې یې چولې. خاوند وایي چې خدای پاکه څه ډېران ته را دننه شو د څه په غوجل رالم په غوجل. نوړی خفه شي که نه ښکلې به ګرځي ښځه په کور کې دننه خشته جامې به اچوي ځان به خشته کوي ځان به ښکلې کوي. حسن او صفایي خو ډېر ښه شی دی. طهور شطر الایمان ځان به صفا ساتي. خیر خبره مې دې پورې کوله چې عایشې صدیقې رضی الله او د خاوند تابع ورې حدیث کې دا هم راغلی دی چې وایي کومه ښځه خاوند خپل څه جیز خدمت له وغواړي او دا رانه شي جنت کې چې کوم حور دي حور عین هغې خیره ورته کوي الله ته خبروي قاتلک الله وایي خدای دې هلاکه که دا خاوند خو تا سره د یو څو ورځو میلمه دی تا نه به جدا شي او موږ له به راځي نو دا ولې خفه کوې حورې ورته خیرې کوي. یو مثال در کومه زمونږ په دې صحابو کې یو صحابیه تېره شوې د حضرت ام سلیم د خاوند نوم یې ابو طلحه ډېره نیکه ښځه و ام سلیم ډېره زیاته نیکه. د ابو طلحه په سفر ته او د یو ماشوم بچی او زوی بیمار دا وره ناجوړه خاوند په سفر کې لاړ. اتفاق ته ګوره چې دا خاوند کله د سفر نه واپس راته د ابو طلحه رضی الله عنه نو دقه شپه باندې په دقه شپې دا ماشوم دوی وفات شو. اوس چې دوی وفات شو خاوند خو په سفر دی ډېره موده بار دی نو چې واپس د سفر نه بنده راشي ډېره موده بار نو خامخا د انسان خپل خواهشات پوره کوي. ښځې دا سوچ وکړه چې دی د سفر نه راشي او دی ستړی م دی د بخت خپل خواهشات هم وي او زوی دی ماشوم هغه مړ شو او د دې نه خبر شي نو دی غریب به خفه هم شي راشه نه یې خفه کوم. هغه زوی یې پټ کړ د کور یو ګوټ کې ښه مزېدار سملو او چې خاوند دی راغی نو غږ یې ورته ونه کړ. خاوند ته تپوس وکړه کیف الولد ماشوم څنګه دی کیف الصبي دا ورته څه وایي هو اسکر دمه دی په قلار دی. ګوره دوه معنی دي یو معنا دا چې دمه شوی دی په قلار دی معنا دا چې جوړ دی. بله معنی سره چې د دنیا د کړو نه او د دنیا د دې قصو پیسو نه دمه شوی دی خیرت ته تللی. د ښځې خو دا مطلب و چې قلار شوی دی دمه شوی دی څه معنا چې به د دنیا د کړو بیمارونه دمه شو مړ شوی. لیکن خاوند څه معنا واغشته هغه دا معنا واغسته چې ماشوم جوړ شوی په آرام دی په آرام. بیا چې د ښځې خاوند کم څه تقاضا وي هغې پوره کړل. خاوند شپه ډېره ښکلې مزېداره تېره کړه چې کله سار خاوند منزله ته نو ورته وایي وارو الصبیه الله مطلب دا چې هغه ماشوم وفات شوی دی او څه قبر مبر انتظام به له وکړه چې ماشوم دفن شي. زه کله طالبانو ته یم ګوره حدیث کې خو دقسې راغلي زه وایم دا ښځه دا ام سلیم څه عجیبه ښځه بچی وفات شو د خلکو خو چې ماشوم غوندې بچی وفات شي څونه چغې وباسي دې دونه پړه تیږې یې ښودې را دومره صبر یې کړی دی چې ګاونډي م ته نه دی خبر که دې یوه چغه م والې وه ګاونډي به ترې خبر و که دې یوه چغه م والې وه رشته دار به خبر و او چې ماشوم مړ شي نو زر ګاونډیان را چلېږي ماشوم مړ شي نو زر رشته داران را چلېږي. دا ابوطلحه به لار کې خلکو خبر کړی چې بس صبر کوه او بس د خدای پاک دی له خبر درکړي لازمه هېڅوک نه په ګاونډ کې خبر نه په رشته کې خبر چاته پته نه لګي دونه پړه د صبر تیږې ښودل دې ته ښځه وایي. او که سترګې سرې وي بنده چې وجاړي که نه نو هغې سره سترګې سرې شي نو چې خاوند را ننوتی نو لازما به یې تپوس کوو چې ښځې دا سترګې دې ولې سرې دي
دا مخ دې ولې تور دی یعنی دونه یې ځان قابو کړی دی دومره څونه ګران کار دی چې ماشوم بچی د چا مړ شي او دومره قابو چې نه د سترګې نه اوښکه به یې ولیده نه سترګه سره ده نه مخ رنګ بدل دی نه مخ والې دی نه څپېړه کنې خاوند به پې پیښی و نه چغه والې ده یو ګاونډي نه دی خبر خپل خپلوان نه دی خبر دومره په ځان قابو راوستل او دومره صبر کول چې دا ښځه جنت ته نه دي څوک به جنت ته دي سار ورته وایي ګوره خاوند یې خفه نه کړه یعنې که دې ښځې خاوند ته ویلې وي راتلو سره چې سړیه ماشوم خو مړ دی نو خاوند پرې نه خفه کېده د ښځې نه خامخا ورته الوي خاوند ته پته چې ښځه خو بې صبره ده ښځې صبر کم دی په سړو په نسبت نو دا خو لیکن بیا هم د خاوند دونه قدر دونه عزت چې خاوند یې خفه نه کړو او د هغې چې هغه چې کوم ضروریات او خواهشات هغه هم پوره کړه بیا خوب ته بیا هم ورته دا ونه وي چې الو نه وي چې ښه خوب یې وکړه او سهار پاڅېده او مانځله ته نو بیا خبر کړه بس تا هغه پړم هغه وی خدایه دا ما څه وکړه ماشوم بچی مړ پروت دی ما خپلې خودې سره خپل خواهشات پوره کړل ماشوم بچی مړ پروت دی د کوټې په ګوټ کې او ما خوبونه کول پرې خوشو ده ښځې چې ښځې ما دپاره کړې لاړ رسول الله صلی الله علیه وسلم هغه ته خو هم حیران شو حضور پاک دعوی ولا وکړه وی خدای د دې غم په بدل کې ولا د خوشحالو ښه بدل ورکړه الله پاک ولا لس بچی ورکړ لس زامن او ټول د قرآن قاریان او عالمان ته خدای جوړ کړ دې ته د ښځې د خاوند سره زندګي وي نو ښځه به د خاوند سره ښکلی ژوند تېروي که چېرته خاوند غوسه شي انسان دی نو چپ کېږي د جواب به نه ورکوي بعضې ښځې په خدای داسې ژبه وي داسې ژبه خلخل ژبه خاوند غریب د خولې نه څه ویستي نه شي که څه وباسي نو داسې چک پې لګوي په دې ژبه باندې چې د خاوند بېعزتي کوي نه ګزاره کوه نیکبختیا ته څه کوي زبان درازه ښځه چغې وباسي جګړې کوي د خاوند سره خاوند شرموي خاوند بېعزته کوي کله خاوند به غوسه شي کله به څپېړه هم دله درکړي کله به ډبه هم دله درکړي نو خیر ګزاره کوه که نه که هغه در سره زیاتې کوي نو هغه نه به خدای تپوس کوي خو ته به ورسره خاوند هم ظلم نه دی پکار په ښځو باندې د یو لاس ته پړق نه خېږي خاوند هم پکار دي ښځې مور پلار پرېښي دي رونه یې پرېښي دي قوم یې پرېښي دي خو ستا دپاره یې پرېښي دي نو ګزاره به کوي لږ ژوند دې د مارونو په خوش اخلاقۍ او په ښه طریقه باندې تېر کړي